څوک بدرانه څوک بسپک را پسې وایي څوک بدرانه څوک بسپک را پسې وایي زه رحمان په درنو درون په سپکو سپک یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مظفر شاه باچا د یو نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. د پی ټی آی یو ډیر سرګرم کارکون ګل نبی سره ناست یو. نن ګل نبی ستاسو خواله راغلی و او زمونږ دا پیج به تاسو ګورئ کوم چې ایم پی نیوز یا مسافر پښتانه دي. یو پیره مخکې مونږ ستاسو نه د مسافرو دپاره یو پروګرام ریکارډ کړی و. د ډیرو ملګرو غوښتنه وه چې د ګل نبي نه د پارټۍ په اړه باندې د الیکشن را روان الیکشن په اړه باندې تپوسونه وکړئ، پوښتنې وکړئ. نو نن ستاسو خواله راغلی و نو د را روان الیکشن په باره کې د پارټۍ کې چې نن سبا دا کم د کلي خاص کر زمونږ د یو سی په سطح باندې دا کم هلې ځلې روانې دي، یونو پکې مونږ چې ډېر ملګري پکې خفه دي، ډېر خوشحاله دي. نو په دغې اړه باندې راته یو څو خبرې وکړئ د پارټۍ. زبرشاه زه ستا ډېره شکریه ادا کوم، تا ډېر ښکلی پروګرام شروع کړی دی. الله دې دغه شان کامیاب کا چې تو د مسافرو دومره خیال ساتي، دومره پروګرام جوړې او خپل قیمتي وخت لګې، نو ستا ډېره مهرباني. او بیا دلته کلي د سیاست په باره کې خو زه دغه ووایم چې مونږ یو تحریک انصاف والا لنډاکي قیصر خان دی زوی یم، او بس دغه خواهش یې دا دی چې د عمران خان الله پاک وزیر اعظم راولي او دی وزیر اعظم شي او کېدای شي دا ملک ټیټ شي. یو پیره چیک کول غواړي دی، یو پیره سړی چیک کړي وګوري. نواز شریف خلکو چیک کو، زرداری خلک چیک کو، ایم ایم ای خلکو چیک کړه، ټول هر څه خلکو انفي خلکو چیک کړه. خو لکه زه یم چې یو پیره د عمران خان له دغه ورکوي، یو پیره کامیاب شي، بیا به وګورو که دی هم داسې دی به هم پرېږدو، بیا د سره سیاست نور کوو نه. یو پیره مطلب دی چې دی دغه کول غواړي او دا زما یو ارمان دی چې دی راشي وزیر اعظم. کېدای شي چې الله پاک زموږ د تقریر بدل کړي. الله تعالی دې ګل نبي ستاسو د زړه ارمان پوره کړي. د کلي د سیاست په حوالې سره خبره کوو. ستاسو د پی ټی آی ډېر ښکلی تنظیم په کوټه کې یا په لنډاکي دا تنظیم به زه خاص کر خبره وکړم چې ډېر ښه تنظیم دی. نن سبا زه وینم په فیسبوک باندې ستاسو هم پوسټونه راځي او د نورو ډېرو ملګرو هم پوسټونه راځي او ډېر کسان پکې خفه دي. نو تاسو په دې پارټۍ کې ډېر اکټیو یې، په هر جلسه کې، په هر میټینګ کې، په هر دغه کې زه وینم چې ګل نبي سره د خپلو ملګرو موجود دي. د دغې کم ملګري چې خفه شوي دي نو څه ویل غواړئ؟ په دغه هکله ستاسو څه خیال دی؟ یاره زه دا سوال کوم ته، دا څوک چې خفه دي دوی ته سوال کوم، وته یې دا څه نه شي کولی چې کله دا موټی شي که نه اتفاق به مونږ کې راغی که نه انشاءالله تعالی د عمران خان به مونږ راولو او وزیر اعظم به شي. زه خو نه په ودو باندې یم والله چې لکه دا قیصر خان دی. زه دوی ته سوال منت وته کوم چې تاسو را مخکې شئ، زه ستاسو نه شاته یم. زموږ دا میرزا د زی صدر دی، زموږ د تنظیم د لنډاکي صدر دی، ډېر یو زبردست سړی دی. په ده پورې هم خلک لګیایي یاره امیر صاحب داسې چلو کو، یاره امیر صاحب داسې چلو کو، یاره امیر صاحب ځان ته لاره جوړه کړه، امیر صاحب دا چلو کو. دا ټول هسې بکواس جوړ کړی. هلکه لږ اتفاق راولی په ځان کې دغه راولی. دا دغه دی دا ښکل دا دی، دی خفه دی، دی په څه باندې خفه دی چې یاره زه د ډاکټر صاحب نه په دې وجه باندې خفه یم چې زما زوی له نوکري نه ده راکړي. یا مطلب د محمد شاه خان په دې باندې خبر دی چې یاره زه د تحصیلي بریکوټ خدای خو وایي چې زه د تحصیلي بریکوټ صدر وي او دا ټول په ما پسې شاته روان وي. ما له خو مزه هغه راکوي چې زه تا ته ویم چې تو زما مشر یې، چې زه تا ته ویم دا مزه نه کوي چې دا عوام ټول ناست چې ده وایي چې یاره دا زمونږ مشر دی، دی زمونږ خوښ دی. زمونږ په کوټه کې چې کوم بې اتفاقي ده که نه دا به بل ځای کې نشته. خلک ټول په مینه په محبت باندې لګیا دي او زمونږ دغه بدنصیبي ده چې یو په یو پورې لګیا، بل په بل پورې لګیا، بل په بل پورې لګیا. تاسې چل کړی، بل ورته وایي تاسې چل کړی، بل ورته وایي تاسې چل کړی. دا مزه نه کوي. لږ په اتفاق شئ، لږ
دغه وشي دا 2018 زموږ اخرنۍ امیدونه دي دا 2018 هم زموږ دغه شان دي نور والله که زه داسې یو دغه نه یم داسې یو پالټي نه یم چې مطلب دی پی ټي آی به ووایي واحد زما یره د صرف د دې یو شي نه زما یره ده چې پی ټي آی به پی ټي آی وایي ګوره چې پرې کوټه کې څو خلک ودرېږي پرې بریکوټ کې څو ودرېږي یو سیټ دی ګوره ښه پی کې چې یو سیټ دی ته ګوره چې دې ته څومره مخلوق ودرېږي موږ به دا پی ټي آی هراوئ موږ نور څوک نشي هراولی والله که ان پی هراو کی یا مسلم لیگ یا پی یا قاپ یا کاپ یا ګاپ دا پکې هم نشته والله که موږ یو هراو کی بغیر د پی ټي آی نه چې موږ پی ټي آی هراوئ بس په دغه زما خفګان دی لږ وړي زه تاسو ته وایم چې تاسو دې خلکو ته سوال چې مهرباني وکړئ دا 2018 کې قلار شئ ښه په اتفاق راغونډ شئ د قشر نه غونډ شئ چې مطلب دی وګورو چې څه کېږي مخې ته ګرانو کتونکو د ګل نبي وینا دا ده چې په کوټه کې یونین کونسل کوټه چې کومه ده یا تحصیل بریکوټ چې کوم دی په هغې کې د بې اتفاقۍ د وجې نه به پی ټي آی ته نقصان رسي بله یو پارټي بقول ګل نبي پی ټي آی له نقصان نشي ورکولی خو که دا بې اتفاقي دغسې روانه وه نو مستقبل کې به پی ټي آی ته د دې نه غټ نقصان ماسخوتن چې ما وکتلې هره پوسټونه راغلل تصویران مسویران دي یو پکې وایي مبارک شه بل وایي پکې مبارک شه هلکه ما محمد شاه خان له ما ټلیفون دغه ولیکل چېرې د څه شي مبارک شه د څه تا څه چلوګو ما خو دغه ولیدل چې د راتلونکي اتوار په ورځ پروګرام دی د دغه پروګرام دی همیش چې نن یې پروګرام وکړو چې مونږ لاړ شو ټول په جمع باندې کینو زمونږ نه تپوس وکړي هلکه پلانکې خو نه دی راغلی هلکه ډینګې داسې کار کوو دا پروګرام نن ختمو او سبا نه بل سبا به بیا ږدو یا به سبا نه بل سبا کېدو یا بله هفته ټیم ورکړي یا بله 2 هفتې ټیم ورکړي خو لکه مړه ریزلټ یې نه راوځي زه محمد شاه خان نوم عالم لکه داسې نه چې هغه خفه شي لال دادا اوس وایم چې خلک یې وپېژني زه ځکه دا نوم عالم مین وجه دا ده که دا مونږ ورته لال دادا وایو عاجز ورته حاجي صاحب وایم هلکه لږ ډېر دغه وکړئ پروګرام خپله چلوئ د الله چې د خلکو د په ایمان د خلکو داسې داسې پروګرامونه داسې داسې ښکلي ښکلي دغه وي زموږ هغه مړه د خندا ډکه او د دغه ډکه او څه مزه یې پکې نه وي دغه پکې نه وي ګل نبي وروره د کوټې خلکو ته د تحصیل خلکو ته یا د پوره علاقې خلکو ته ځکه چې زموږ د چینل الحمدلله ډېر خلک ګوري څه پیغام ورکول غواړې یاره زه به ورته څه ووایم خو الله دې زموږ د مشران کشران ټول په اتفاق کې الله دې خپل رحم وکړي په موږ باندې چې موږ ښه په اتفاق شو زموږ ورورولي جوړه شي زموږ مشر ته مشر ووایو کشر ته کشر ووایو دا نه ده وروره زه در دا یو خبر کوم زه دا ګوره نه منم چې دا ګل نبي ګنې ګیره غټه ده او سپینه ګیره ده جو دی مشر دی او دا قیصر ګیره نشته دی کشر دی زه نه منم زویم ما پرېږده زه قابل د دې ځای نه یم ما په دې ځای پرېږدی دا قیصر خان به د دې قابل یا زما دا خوریر دی دا به د دې قابل یا زما دا زوی دی د دې به قابل یا زما دا رور دی دی زموږ مشر دی دی قابل دی دلته په کوټه کې لږ وایي ما دا یو شی ولیدو چې لکه دا شی نه مني زه ورته یم تاسو زموږ مشران یئ زه کشر ته هم مشر ویم ته منئ ما چې کله اوده راکوي که نه دا قیصر ناست دی ده نه پکې هم تپوس وکړه ما چې اوده راکوي زه ورته ما له اوده مه راکوئ زه د ټولو نه لاندې هغه کس یم تاسو مشران شئ تاسو مشر یئ تاسو دغه شئ چې مطلب دی موږ د لنډاکي لا د کوټې لا د یوسي لا څه وکړو څه ور راغونډ کړو تپوس یې وکړو ولې زموږ سر زیاتې کېږي ولې ده به نن وایي یاره زموږ مشر نشته یاره مشر ما یو ټیم جوړ کړی و دلته کې زما را خورای پکې زموږ مشر و دغه و دا کپتان و دا فضل چې موږ 3-4 میچونه په مخه باندې وبایلل که نه زما دا خورای ما ته وایي دا فضل و یاره ماماجي وایي تو ما داسې کار وکړه تو ما کپتان کا ما تا کپتان کا ما ولې دا 3-4-5 میچونه چې موږ وبایلل دا تو ما زما کپتان نه وي وایي قسم دی که ما ته پته وه دغه شان دې زموږ د کوټې والته دا پته نشته چې زموږ مشر څوک دی زموږ کشر څوک دی یاره دا مشرتیا دا خو یوازې دغه خبره نه ده منډه تړل وال غواړي مطلب دی کار کول غواړي ستانه خلک خوشحاله شي ستانه مطلب دی چې عوام خوشحاله شي ستانه خپل رونه خویندې خوشحاله
او سکالم زو مشر یم او کالم زو مشر یم او بل لم زو مشر یم او بل لم زو مشر یم دا زو نه منم زه یو خبره منم زه مشر یم زه قابل یم زه د دې خلکو خوښ یم که زه د دې خلکو خوښ شوم کال له به زه یم که زه د دې خلکو خوښ نه یم باز زما توبه ده ورور راشه خوريه تو مخکې شوې راشه ورور تو مخکې شوې راشه ورور تو مخکې شوې دا خو نه دی زه قیامته پورې به زه مشر یم او ښه به کشران مشران کوم سړی چې قابل د مشرۍ هغه په عمر کې هر څومره په عمر کې که هغه وړوکی که هغه کم عمر والی که د هغه هر څنګه جدي خو هغه قابل دی دقه قابل خلک را مخکې کول غواړي او دا مشران په منځ کې کېنول غواړي مطلب دی چې ایله به کار جوړ شي که نه یو جهان مننه ګل نبی صاحب ګرانو کتونکو دا و ګل نبی چې تاسو خوږې خبرې او څه ترخې خبرې هم اورېدې تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي د لوی الله په امان